سوره وخت راسي هغه بچیا دا زما اویایم حج دی 70 سال می وشو د کوم وخت نه به د حجونه را روان وي بعضې خلقو له الله ډېر عمر ورکړی وي وی دا زما اویایم حج دی اویایم ځل مې دی چې کعبې له راځم او چې په کومه پیره راځم لبیک ویم جواب راته د اسمان د طرف نه میلاویږي لا لبیک نه ستا راتلل ما ته منظور نه دي ستا حاضري ما ته قبوله نه ده زه تا نه معاف کوم زه تا ډېر خفه کړی یم ته ډېر مجرم یې ما ته جواب راځي لا لبیک امام مسلم رحمت الله علیه ورته وی بابا نو اویا کاله تا ته د لا لبیک اواز راغی هغه بابا ورته وایي ای بچیا نو وی زما بل در کم ځای دی زه چېرته لاړ شم ګناه مې کړی دی د معافۍ د غوښتلو ځای خو د الله کور دی نو زه د الله دې کور ته راځم کو ما ته شړي او کو ما ورته پرېږدي کو ما رټي او که نه زما سره د رحم فیصله کوي بچیه زما بل کم ځای دی زه چېرته لاړ شم ته راته وښیه بل رب مو نشته دی بل د غوښتلو ځای مو نشته دی بل د توبې ځای مو نشته دی فرمایي وی دا الفاظ چې څنګه وویل غیبي آواز ورته وشو ستا حاضري ما ته قبول ده امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي وی دا غیبي آواز ما په خپله باندې واورېد او ی الله رب العالمین ورته وفرمایل چې ستا په دې زړه کې دا یو ارمان پروت دی چې زما بل ځای نشته دی د غوښتلو او دقه یو ځای مې دی نو ستا رب پتا دومره د رحم فیصله کوي چې دا 13 او یا واړه کاله حجونه ما ټول په ټوله قبول کړو زمونږ بل ځای چېرته دی چاله لاړ شو د دې نه بل ښکلی محفل به تاسو ته چېرته میلاویږي چې دعا پکې وغواړئ چې په کوم محفل کې اهل قرآن وي علما وي د هغې د ښکلو ښکلو مخونو نه الله له حیا ورځي مونږ او تاسو په جرګه کې په چا پسې یو قرآن ووسو نو هغه د هغې قرآن خاطر کوي نو دلته په دې محفل کې 50 شپېته علما دی د ټولو په سینو کې قرآن دی دلته دا 30 40 بچي د دې په ژبه قرآن دی دا دومره ډېر قرآنونه مونږ الله له راوړي دي په جرګه کې چې الله ستا بنده خو د یو قرآن خاطر کوي جرګه مني الله د دې دومره ډېرو قرآن پاک والو علماو حافظانو نیکانو دیندارو الله د دې په خاطر زمونږ دا ټول حاضرین دلته په جومات کې نارینه او په کورونو کې زنانه معاف او د الله د رحمت نه ناامیدي نه ده پکار الله رب العالمین ډېر رحیم ذات دی ډېر کریم ذات دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تره دی وحشی حضرت حمزه رضی الله عنه په جنگ احد کې وحشی ابن حرب لا مسلمان شوی نه او کافر و نو هغه قتل کړو او د قتلولو نه وروسته یې د هغه مثله وکړله یعنې پوزه یې ترنه پرې کړه سترګې یې ترنه روباسلې شونډې یې ترنه کټ کړې غوږونه یې ترنه کټ کړل سینه یې ورله وڅیرله او د حضرت حمزه رضی الله عنه زړه یې ترنه روباسلو او هنده بنت ابي سفیان له ور اولېږلو هغې په چک ولګاو د پاسه او د حضرت حمزه رضی الله عنه دا سینه چې اوسیرله نو دا چجې یې ترنه را بهر کړلې په هغې کې شراب ور واچول او هغه شراب یې اوسکل نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له چې دا خپل تره ټوکړې ټوکړې دقه شانتې په سلوخي ټاټکي وغیره کې ووړلی شو نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام تره ام و رضایي رور یې ام و ډېره زیاته مینه یې وه ورسره دا خپل تره چې په داسې حالت کې ولیدو چې سترګې ترې روباسلې دي او شونډې ترې پرې کړي دي او غوږونه یې ترې پرې کړي دي او د چجو ډول شته دی او زړه یې ترې وباسلی دی هغه یې هندې له لېږلی دی نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر زیات خفه شو او وی فرمایل حمزه انت سید الشهداء یوم القیامه ته به د محشر په میدان کې د ټولو شهیدانو سردار یې
وحشي ابن حرب دا قاتل د حضرت حمزه رضی الله عنه د په زړه کې د ایمان خبر راغی چې رزه توبه مې وباسلې خو چې الله به مې معاف کړي کو معاف به مې نه کړي ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین آیتونه نازل کړي دي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما چا چې درې ګناهونه کړي د معافي نشته دی یو شرک کړي دویم زنا کړي بدکاری کړي او دریم ناحق قتل کړي دی وجما خدا درې واړه کړي دي کافر هم ګناه هم کړي دا قتل هم ناحق کړي د نبی له سلام تر مې وجلې داسې په بے دردۍ سره بل سوک جماعت به الله معافي وکړي کوبونه کې استاد را لیږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک الله رب العالمین نے سوال کیا اللہ وحشی ابن حرب معاف کی اللہ آیت نازلی ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك بس ټیک ته زما محبوبه شرک او کفر نه معاف کوم دین لاندې چې چا ارسمر لوی جرم کړی دی معاف کوم نه دی واپس چلاړ استاد لاړ نو هغه ورته وایي چې دې سره د لمن یشاء قید لګېدلی دی چاته الله خوښه شي نو معاف پکې او چاته خوښه نه شي نو معاف به نه شي وحشي ابن حرب بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته لیکي هل عندك اسهل من هذا د دې نه اسانه خبره در سره شته ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دعا کوي الله زما د تر قاتل دی خدای ډېر لوی مجرم دی الله صدا اسانه حکم ورله راولېږي الله رب العالمین آیتونه راولېږل چې الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا توبه چا وباسله او نیک عمل وکړو نو یوازې دا نه چې ګناه به ورله معاف کړم فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله فرمایي چې دا ګناهونه به ورله په نیکو کې بدل کړم 70,000 ګناهونه دي کړي دي الله وایي دا به 70,000 نیکۍ کړم ما سره څوک حساب کوي نو دا آیت چې کله نازل شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاذ ور اولېږلو وحشي ابن حرب ورته وایي هل عندك الین من هذا د دې نه چېرته ډېره څه نرمه خبره در سره شته دی د الله محبوبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دواړه لاس اوچت کړل الله زما یو مجرم امتی دی الله د هغه دپاره اسان حکم راولېږه الله رب العالمین عام اعلان دپاره آیت نازلې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ای زما هغه بندگانو چا چې ځان سره زیاتې کړی دی وحشي ابن حرب سمیت ټول مجرمان د دې امت هغې ته اعلان دی نمبر 1 لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه امیده کیږئ مه د الله د دربار نه څوک هم محرومه نه شي ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله ټول په ټوله ګناهونه معاف کوي دا میاشت د شعبان او د هغې نصف شروع دی بېګا شپه یا تېره شپه د هغې هغه نیمه وه دې باندې الله رب العالمین دومره مجرمان معاف کوي حدیث مبارک کې راځي بنو کلب یو قبیله ده په عربو کې او دا داسې قبیله وه چې ګډو بیزو سرولو والا قبیله وه د دې خلقو به دقه کار کو فرمایي چې د دې بنو کلب د قبیلې دا ټول څاروي را یو ځای کې د هغې په شاګانو چې څومره ویښته دي د هغې ویښتو نه هم زیات مجرمان الله رب العالمین په دې شپه معاف کوي نو مونږ او تاسو د الله کور ته راغلي یو د خپل جرمونو د معافۍ غوښتلو دپاره راغلي یو الله رب العالمین د دې بچو دا تلاوتونه زمونږ او ستاسو دپاره ذریعه د مغفرت جوړ کړي خپلو بچو کې کو عالمان غواړئ او حافظان غواړئ او دینداره غواړئ نو زه تاسو ته یو اخري خبره کوم او بیا دعا د خیر کوم دا علماو لیکلي دي او دا ازموده او تجربه شوې نسخه ده کوم سړی چې د علماو د صلحاو د نیکانو سره محبت کوي او د هغې عزت او احترام کوي د هغې کورونو ته الله دین او علم دواړه نصیب کوي او کوم سړی چې د علماو غیبت کوي د علماو نه نفرت کوي او د علماو مخالفت کوي د هغې د کور نه الله رب العالمین دین هم ختموي او علم ترنه هم ختموي کوم عالم چې د خپل علم په خپله احترام نه دی کړی الله د هغه په اولاد کې علما نه دي نصیب کړي
کوم شاړ جټ زمیدار سړی چې د بل په سینه کې د پروت علم احترام کړی دی دغه سړی الله په خپل دین کې قبول کړی دی او اولاد ورله الله عالمان او حافظان جوړ کړي. دا زما د رب نظام دی. جیدادونه والا غریب کې او غریبانان جیدادونه والا کې، علم والا الله بے علم کې او بے علم الله عالمان کې. نو د دې دور چې کوم علما دي د هغې سره به محبت ساتئ. هغې چې د ژوند په کومه شعبه کې دي نو ګوره علم هغوی ته دی، ما او تا ته نشته دی. نو چې هغې په کومه شعبه کې ولاړ دي هغې د دین په رڼا کې او د علم په رڼا کې ولاړ دي. تاسو دا نشئ ویلی چې دا د تبلیغ کار دی ټیک دی، دا د مدرسې کار دی ټیک دی، خو مولانا صاحب چې دا ته کوم د ووټ خبره کوي او دا د سیاست خبره کوي او دا د جمهوریت خبره کوي دا خبره دی ټیک نه ده. نو ته د عالم نه ډېر پوهې. دا یو عالم په غلطه شو، دا لس په غلطه شو، دا سل په غلطه شو، دا زر په غلطه شو، پته درته شته دی؟ په دې وخت کې 14 لکه علماء کرام د جمعیت علماء اسلام په صف کې ولاړ. 14 لکه علما په غلطه شو، ته په صحیح راغلی. ته د دینه په دین ښه پوهېږي، ته د دینه په جنت ښه مینې، ته د دینه ډېر زیات چې کم دی نو په اسلام باندې خفه کېږي. دا علما په ړنده خره نه دي سواره، دا علما په خپل ایمانی بصیرت او په خپل دینی علم باندې د دین په محنتونو په میدانونو کې ولاړ دي. کو ته پې نه پوهېږې نو ته په تیاره کې دی، په تیاره کې نه دی، دی الله په رڼا کې پیدا کړ، د سره رڼا ده. نو چې په کوم میدان کې علما ولاړ وي تاسو به د هغې مرسته کوئ، د هغې به حمایت کوئ، د هغې به عزت کوئ. رزق به د منبر نه نه غواړئ، رزق به د چا نه غواړئ؟ الله نه. عزت به د منبر نه نه غواړئ، د چا نه به یې غواړئ؟ الله نه. ژوند به د منبر نه نه غواړئ، د چا نه به یې غواړئ؟ دا ټول څیزونه ورکوونکي الله دی. چې الله رضا کو دا ټول څیزونه به موږ او تاسو ته الله رب العالمین را نصیب کړي.